الیکشن دی وشي عمران خان دی وګټي دا د حکومت کې وشي الیکشن بیا دا غریب دی دا سهل دی ټماټر پڅه دی حکومت خطي تنګ یو خو به درې ونی شي الیکشن فیصله شي الیکشن دی ونی شي الیکشن دی ځکه ونی شي چې دا وړو چې کوم په 1400 روپۍ باندې 1400 باندې بوجي وا خیال دې کړی اوس په سودا اوس په 3200 ده کنه د چې دې دړې وړو چې خیراتي ورکوي کنه د دې چې دا اولاد ځان کړی په 1400 روپۍ باندې بوجي کړی وي نو دې قوم ته بس ښکاره شوی وکړي خو چې دا چا استعفا ورکړي دوی به 15 کال الیکشن نه کوي یو باسئ دا نه حل کوي زه خو یم چې سره ونه شي د الیکشن نه موږ ته پیدا څه ده خو الیکشن باندې اوس کې سره روپۍ نورې لګي که نه دا پیسې به رقم دا به زما او ستا چمړې نه وباسي زما او ستا چمړې نه وباسي وجه دا ده چې اوس په 3000 اخلو بیا په 6000 لو نور به نه دی په کار حالت تاسو څه وایي کاکا یاره ودی شي او لازمي دغه به کې پته ولګي که نه د غل او دروغ او د رمزور به کې پته ولګي د خلکو حال به ښکاره شي دا خو ښه خبره ده امیر صاحب څنګه خیر جی نوم څه دی بخشاد الیکشن وشي که ونه شي یاره چې ونه شي نو ښه ده ځکه موږ ته پکې څه تبدیلي رانله نو موږ ته الیکشن وشو د عمران خان حکومت ترې راشي عمران خان ښه دی که نه دی نورو موږ له ستورې الیکشن پکار دی چې وشي بالکل پکار دی چې وشي کتونکو ډیلی خیبر نه جلال صافي تاسو ته حاضر دی کتونکو روجه ده 14مه روجه ده راوتې د تحصیل تخبه شیرګړ بازار دی سپریم کورټ چې کومه فیصله کړې ده الیکشن حوالې سره چې یاره الیکشن دی وشي نو دغه فیصله چې کوم اتحادي جماعتونه دي پی ډي ایم د موجوده حکومت چې د هغوی مسترد کړي هغوی چې یاره الیکشن به نه کېږي سپریم کورټ فیصله کړې د الیکشن هغوی چې نه به کېږي راځئ ګورو چې دا عوام د چا په حق کې دي د الیکشن په حق کې دي که نه د پی ډي ایم په حق کې مطلب د کومه د مقابله روانه د ملک چې کوم اړی ګړی دی د پی ټي آی د سایډ او د پی ډي ایم چې کومه مقابله ده سخته عمل چې په کومو کړکېچنو حالاتو کې دغه حوالې سره د عوامو څخه خبرې اترې کوو چې عوام د چا په حق کې دي الیکشن غواړي که نه د موجوده حکومت راځئ ولس سره به خبرې اترې کوو د شیرګړ بازار دی چې دوی د چا په حق کې دي راځئ والي تاسو څه وایي الیکشن وشي ونه شي یاره زه خو وایم د الیکشن کېدو نه مخکې د غریب سړي د دې خېټې غور وکړی شي دا کومې مهنګایي چې روانه ده که نه نو په دې الیکشن باندې چې دا پیسې لګي دا راته ووایي چې دا نواز شریف د خپله کوره راوړي که عمران خان یې او ستا د ټکس دا زما او ستا د ټکس پی زما او ستا په ټکس باندې څوک چې کوم دی دغه الیکشن د کېدو سره زما په ملک او زما په روپۍ باندې چې کوم اثر پرې وشي دا به څوک پوره کوي دا به زما او ستاسو نه پوره کېږي هلته کورټ فیصله وکړه سپریم کورټ پی ډي ایم والے هغوی هم دا درخواست دی چې تل اول د غریبو خلکو په دې مزدورۍ او په دې دغه باندې ګرانۍ باندې لږ غور وکړه د دوی دپاره هم څه وکړه که نه سپریم کورټ به لګوي صرف به د سیاستدانانو دفاع کوي او د هغوی کیسونه بل کوي او دا چې دا 18 زمونږ نن دا 25-24 کروڑ عوام دی د دوی سوچ کوي که نه صرف د سیاستدانانو د بچ کېدو سوچ کوي نن به چې کوم دی زما دپاره څوک راپاسي که نه به راپاسي نن زه د وړو د سبسډي خبره ده دا د وروره په یو طریقه شي په عزت سره دې موږ له راکړی شي د دې خبره دا کومه چې دا د په عام وړو باندې دوی یو رعایت لګولې وي او دا به هر سړي ته په خپل دغه باندې میلاوي دي نن خو د دې دا حال دی چې زموږ زنانه نارینه ماشومان بوډاګان دا یې راته په قطارونو کې وردول کله د په یو صورت کې کله په بل صورت کې کله د یو دا ټول د پښتون او د پاکستاني د عوام د زلالت نښې دي او دا موږ په خپل ځان کې په خپله راوستي دي راځه دا یو ورور ولاړ دی السلام علیکم څنګه اوس هغه فیصله به مو اورېدلي سپریم کورټ د الیکشن فیصله کړې چې الیکشن دی وشي تاسو څه وایي وشي به ونه شي یجي لاول الیکشن خو نه دی سال خو دغه د مهنګایي داسې مهنګایي ختمه کړي ملک کنټرول کې په وړو غوړو باندې لږ کنټرول راولي عوامو ته په سهولت باندې غوړي میلاویږي چینی میلاویږي ګیس میلاویږي دغه زموږ مین ایشو دی الیکشن وروسته دی او کتونکو ټول خلک به همدغه خبره کوي چې هلکه اول ګراني کنټرول کوي مسلمانانو تاسو په خپلو کې عوام هم په ګرانۍ اخته کړي دي څوک راوتی نه شي او تاسو دلته د الیکشن فیصله کوي څوک ویولي شي څوک نه شي جی کاکا السلام علیکم داسې کار دی که نه زموږ د حکومت چې دی دا په خپله خړلاول عوام ته دیو نه یې جوړ دیو خبردار چې عین نه علاوه دیو الټه روانې بدماشي کوي دا سپریم کورټ نه مني جج نه مني مسلمانی نه مني خو دیو خزانه مني چې په تیری او دیو چلی کورونو ته واده دو او عوام دلته غریبانان په وړو پسې مړه شو پیاز نه به ومي کپړې نه به ومي د بازار دونه پوره حال دی چې بهی دا ښځې ګرځي ګوره پابوزو د یو ښځې نه پکې ماشوم پرېوت وچقېده د
تخبه کې غریبه ماشومې وشو وادرېدو دا حکومت موږ ته نه جوړ دیو خپل منځ کې اړم دي چې دیو کله خپله فیصله وکړي نو عوام دې په سیلاب خدای وړو کړي چې دیو ماڼئ دوی خو خلک په ځان اخته کړي دي خو هلته یو پارټي یو سایډ وایي الیکشن دې وشي بل وایي ودرې شي سپریم کورټ هم وشي ګوره الیکشن دې ټیک وشي ځکه دې وشي چې دا کم پی ډي ایم والا دی نو دوی خو بډې راولي خزانې ته دا دې الیکشن وشي نه رکوني او پکې مات کار دی الیکشن دی وشي یار الیکشن پکار السلام علیکم الیکشن د سره نه دی پکار په بلا دې ولګي چې کم یو راغلی هغه ځان له د خنزیر دوی راغلی د دې غربت ته وګوره خلکو کره وړه نشته را خلکو کره سبزي نشته دوی لګیا دي وایي موږ له الیکشن که نه نو په الیکشن چې وشي څه به تساج د غریب سړي سره پیدا شته د دغه الیکشن هېڅ شی نشته د غریب سړي سره پیدا نشته د هغه مالدارو خلکو کار دی چې هغوی به بیا په هغلته پارلیمنټو کې ناست دي او مزې به کوي غریب به دا ګاټۍ لګولي موږ به دا شرمېږو او موږ سره چې کوم دی ټول ظلم د غریب سره روان دی سپریم کورټ فیصله کړې چې الیکشن وشي پی ډي ایم والے وایي ودې نه شي عمران خان پارټۍ والے مې ودې شي تاسو څه وایئ په کوم نظر ګورئ دغه فیصلې ته وشي یاره زه خو وایم په دې ملک کې د الله ښه نظام راولي خو لکه دا څه حالات چې دي دا خو ټیک نه دي جي او د انسان مخکې رزق مخکې انسان ورپسې دا کوم حالات شو د دې غریبانو څه پوزیشن ده ته دوی ته وګوره د ملک ډېر بوره حال دی لکه د ملک ته حکمرانۍ خو دا طریقه کار نه که نه هر یو څیز یو سهولت غواړي یو ترتیب غواړي دا خو نه ده چې دلته رزق راځي او انسانان دی پیولي د سپو مثال دی ډېر زیات بدل دی خلک نه خوښوي الله پاک نه به غواړو چې یو ښه نظام راشي روژه ده د روژې د برکته خلک ختمونه کوي دعاګانې غواړي مسلمانان دا الیکشن فیصله شوې د سپریم کورټ وایي چې د الیکشن دی وشي که نه نو تاسو څه وایي وشي دا خو چې 2 ورځې مخکې شوې وي نو ښه به دا خو یو قیامت دی په دې مخلوق د الله تعالی چې څونه مخکې شوې دا به ښه وه په ورځ د ورځ سهار یو عذاب دی ماښام بل عذاب دی دا مخلوق خو بالکل د الله تعالی د ګریب نه د مخلوق په دې ګریب د حکومت په ګریب کې سخت نښتې دی زمیني خدایان په موږ باندې مسلط دي الیکشن وشي که نه ودی شي یاره ته څه وایې کاکا یاره اړولې په کار نه دی مړه دا کم حل دی کنټرول کول دي ټیک شو مهرباني لږ دی خوښه ګله درالم درځم تعلم السلام علیکم خیر دی زما جی رازګل نوم دی دا الیکشن دا فیصله سپریم کورټ څنګه به الیکشن دی ونشي الیکشن دی وشي عمران خان دی وګټي دا د حکومت کې مونږ خراب یو بیکار یو په کرایانو کې مونږ نه رسو یاره داسې کار دی چې دا ټول د موږ به چې کوم دی عمران خان په دوی ټیک ټاک حکومت د عوامو په دغه باندې راغلی و هغه دوی کوز کړو دوی اوس په خپله چې کوم دی پته د کوم طرفه را د امریکې د هر څه پسه دا هر څیز یې ناکام دی یو څیز کې دغه نشته ده دي زموږ الیکشن چې کوم دی دا د عوامو حق دی او چې څوک دغه کوي پرموټ کوي راشي بس چې څه دغه جمهوري الیکشن پکار دی ټوله ډېره بله خبره دا ده چې دا خو عمران خان نه دی که هر څنګه دی که ښه سړی دی نر سړی دی نر لیډر دی نه مال عمران خان کړه کوي نه شهباز شریف لا کوي په د عوامو ته وګوره د وړو دی هلته وګوره وړو څونه ګران دي کېږي نه مړه هم دوی پټوي د کافر دا منغلي دي هم چې وشي الیکشن دا غریب دا څه حل دی ټماټر پڅه د حکومت خطي تنګ یو خو به درې غتی تنګ ها چې ختم شي وړي را لګلې دی هغه د وړو هغه څه حل دی دا زنانه ولاړې دي دغه چې خو بدن دروچی الیکشن وشي کنه بالکل وشي خلکو مهنګای ډیره زیاته ده دا غریب سړی چې الیکشن وشي خامخا وشي اخري راته وای او یعنی الیکشن وشي کنه ودی نه نشي هغه چې شوی دی هغه په څنګه وروړي ما ته راوځي رباني السلام علیکم وعلیکم السلام رئیس خان څه کار کوي زه ملازم دا سپریم کورټ چې کومه فیصله کړې چې الیکشن وشي تاسو څه وایي وشي کولی الیکشن مخکې د KPK کې حکومت د چاو دا پی ټی آی اوس الیکشن شو غواړي پی ټی آی ته ولې بیا استعفا ورکوله د دوی حکومت او دوی په خپل استعفا ورکوي بیا هم چې حکومت خو د دوی وکنه د دوی حکومت وکنه او اوس څوک چې وایي دوی ولې استعفا ورکوله پکار نه و دوی د پکار الیکشن ورته وکړي خو چې دا چا استعفا ورکړي دوی به 15 کال الیکشن نه کوي وباسئ دا نه حل کوي بیا وکړي الیکشن که دا الیکشن وشي د دې پیدا راځي د استفاده نشته نه استعفا یې ورکړه به الیکشن دا استعفا سره ورکړو چې د باغ ځای ته ځي نقصان غریب ته د ټیکس غریب ته نقصان دی ګوره د الله بنده ستا حکومت تا په خپله ولې استعفا ورکړه الیکشن ته غواړې ستا حکومت ستا یو سیټ دی تا هغه پرېږدې واپس یې دا مال راکړه
د الیکشن د دوی د استفاګانو یا د اوسني الیکشن خو ټول زور غریب لزي غریب لمزي او دا چا چې استفا ورکړي چې حکومت عدالت وغواړي چې دا خلک نه دی راکم دا نه خلک چې دا په 15 کال نه ودرېږي نه به دې راشي ولې دوی استفا ورکوله الیکشن به کېږي الیکشن وشي نه دی پکار جي وجه دا ده چې اوس په 3000 اخلو بیا په 6000 لو نور به مقرر نه دی پکار تاسو څه وایي کاکا زیرا ودی شي او لازمي دغه به کې پته ولګي کنه د غل او دروغ او د رمزور به کې پته ولګي د خلکو حال مخکاره شي مونږ په الیکشن باندې څه کوو اون هیڅ هم نشته پکې کنه جی صحیح ده یو کس به کوشي بل به ورخیږي کاکا الیکشن وشي او کنه الیکشن پکار ده کنه یار وجه دا څه مصیبت ده ته ګورې نه د ګرانۍ ته وګوره دا موجوده حکومت چا پاتې د کسانو کې ته ماته وخه پکار ده چې وشي پکار ده چې وشي تاسو څه وایي الیکشن وشي الیکشن پکار ده چې وشي پکار ده چې وشي چینجز راشي کنه چینج تاسو دا زاړه کسان نه دي نو چینجز نه راځي دا زاړه غل دي صحیح راځي کتونکو غاڼه د بازار د زمخ کې کتونکو راشه کنه راشه د الله بنده راشه السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی تاسو خیر عمر صدیق الیکشن وشي که ونه شي سپریم کورټ فیصله کړې چې الیکشن وشي ته څه الیکشن دی وشي وجه دا چې یاره د پی ډي ایم خو خلک دغه ته نېستۍ تلي ته کېنوله پکار ده چې وشي تاسو څه وایي بس چې وشي الیکشن ښه ده الیکشن وشي که ونه شي وشي شي تاسو څه وایي الیکشن دی وشي وجه دا چې عمران خان حکومت راشي نه دا سړی نه دی خوښه بالکل قاري صاحب ښه یې جوړې ټیک ټاک برابر دا الیکشن حوالې څه وایي وشي که ونه شي یاره الیکشن په مخه کېږي او دا بس الیکشن دی او بیا پکې دغه کې دا خبرې اترې کوي نو بس عوام د لوږې نه مړ شو بس الیکشن خبرې او جي الیکشن خو هسې نه کېږي زما هم ستا د ټکس په پیسو او جي که نه اوس هم 20 یا رب که 100 روپۍ به ورکوي نو پکار نه دی چې وشي نه چې پکار نه دی یاره بس مهرباني خوشه ګله خوشه دا دې مرګرو سم خبرې کوو یو مرګری خو وتښتېد څنګه وروره ښه خیر دی ته ښې برابر یې نوم هم څه دی وسیم خان دا راته ووایه سپریم کورټ فیصله کړې چې الیکشن وشي تاسو څه وایي وشي که ونه شي یاره چې وشي ښه خبره ده یاره نو دا کم حالات دي تاسو ته ښه ښکاري نو په دې حالاتو کې غریب سړي دپاره خو ډېره ګرانه ده نو الیکشن چې وشي ښه خبره ده حالات به ښه شي نو چې الیکشن وشي نو چې یو طرف ته خبره واوړي که نه نو اوس خو انګا بنګا ده لکه پته نه لګي چې څه حساب روان دی څه نه دی روان نو داسې یو طرف ته به خبره واوړي نو موږ ته به پته ولګي چې یو دا نګران حکومت دی او دا پلان حکومت دی نو اوس چې کم دی هېڅ هم نشته پته الیکشن پکار دی که نه یاره فلحال نه دی پکار ځکه چې ملک حالات ډېر خراب دي دنیا بیا په اربو روپۍ خرچه کوي خیال دی مهرباني ته لږ راځې خوښه کړه څنګه یې ښه خیر ده نوم دې څه دی محمد حسین سپریم کورټ فیصله کړې ده چې الیکشن دی وشي ته څه وایې وشي که ونه شي یاره زم چې وشي خو چې عمران خان حکومت راشي او الیکشن پکار دی بالکل دی وشي یار چې ورکړی وجه دا ده نو دا ته په خپله وینې د حالاتو څومره مهنګایي ده اورې الیکشن سره خو به کم از کم یو څیز په اسانۍ میلاویږي که نه که مهنګایي مې په اسانۍ خو به میلاویږي دا خلک څومره ذلیله شو څومره پکې مړه شو یوړو ته ګوره مهنګایۍ ته ګوره یار په خپله نه دی او بالکل پکار ده چې وشي کم ډیټ چې ورکړی چې په هغې وشي چاړونه شي دواړه د سړي زامن نه دي دواړه کاکا وایي چې اړونه شي زه ټیک ده مهرباني چې وشي ښه دی وروره او جي څه وجه ده چې وشي دا بس دغه حکومت صحیح دی عمران خان راشي هغه صحیح دی تاسو څه وایئ نو الیکشن خو کېدل پکار دی وروره پکار دی ځکه ملک دا کم غربت او کمه مهنګایي ده نو د امپورټډ حکومت له چې کوم دی چل نه ورځي که الیکشن وشي که ونه شي نو عوامو ته څه پیدا نشته دی ټیک شوه یا وشي یا ونه شي د عوامو ته هېڅ پیدا نشته دی هغه چې کوم تېر حکومت وران شوی هغه هېڅ شی پیدا نشته دی اورې لس کاله به نور به هم تېر شي بیا به هم تېر شي دغه شان دی دا عام زموږ د عوامو غلطي ده وشي نو ښه ده اورې چې وم شي عوام مطلب دا دی لکه وم شي څه پیدا نشته دی څه پیدا به څه پیدا شته خیر دی رحمان الله الیکشن پکار دی او جی بس دا د حکومت د دام نه دی پکار بس موږ له دا نه پاکستان پکار دی ماشاءالله که څنګه الحمدلله ټیک ټاک علمگیر خان الیکشن وشي نو الیکشن چې وکړو نو ډېرې پیسې به بیا په الیکشن نه لګي بیا به وایي چې ملک قرضدار دی اوس نشته خزانه خالي ده بیا به مونږ ورڅه ګران شي
نه دا پکار چې وشي. مهرباني کاکا جی خیر دی جی خیر دی. سمر خان مې نوم دی. الیکشن پکار دی. یاره چې اډو ودې نشي په الیکشن څه کې. ولې؟ نو په ملک کې داسې یو اقتدار والا کس راشي چې عوامو ته خیر وي که نه. نو ستا څه خیال دی په دې کې خو داسې څوک نشته چې کم یو راځي زمانه زیات نهار دی. په دې سختو حالاتو کې څوک غریب سره ولاړ دی؟ هېڅوک هم نه دی ولاړ، یو کس هم نه دی ولاړ. نوم یې ګل رحیم دی، دیر بالا یم دلته شیرګل کې. سپریم کورټ فیصله کړې ده چې الیکشن دی وشي، تاسو څه وایو؟ لازم دی چې الیکشن وشي. وجه دا ده چې بھائی حالات د ملک داسې روان دي چې ورځ تېرېږي، مهنګایي د غریب سړي د حد نه بار شو ده خبره. څوک وړه د عمران خان په حکومت کې په 1600-1700 باندې به موږ ته 40 کیلو وړه میلاوي ده. نن هغه موږ ته په 3200 3000 3500 باندې میلاوي دا 20 کیلو. هغه زموږ د غریب سړي د اخیستو دي. الیکشن پکار دی چې وشي. ولې شي یار ولې روژه دې نه راځه خو دې خان وشي که نه ولې شي ته څه وایې؟ الیکشن ودی کتونکو راځه لږ ځای راکړه لږ راوه. کتونکو بازار کې موږ د ولس سره خبرې اترې وکړې، بس همدغلته ودرېږه. د ولس چې کومې خبرې وې تاسو ته موږ کېښودې مخې ته، ځکه چې کوم اتحادي جماعتونه دي، پی ډي ایم دی موجوده چې کوم د چا حکومت و، هغوی دغه فیصله مسترد کوي چې یاره الیکشن دی ونه شي. د پی ټي آی والا وایي چې یاره الیکشن دی وشي. سپریم کورټ په هغې باندې فیصله وکړه، حتمي فیصله بله شوې ده. هغوی مو چې یاره الیکشن دی وشي، جمهوري الیکشن دی وشي، په دې ملک کې د جمهوري نظام راشي، حکومت ترې راشي نوې. رالو عوامو ته هم کیمره او مایک مخامخ کړه. د عوامو چې کومه رایه وه تاسو ته هم کېښوده. زیاتره خلک وایي چې یاره الیکشن دی وشي، د موجوده حکومت موږ انتهایي تنګ کړي، په ژوند ستومانه کړي، مهنګایي د ډېره زیاته بد حل دی، ملکي حالات یې داسې کړي دي چې ډېر بد حل دی. د غریب سړي خوړو څوک تپوس نه کوي. د عوامو چې کومې خبرې موږ تاسو ته کېښودې، هغوی مو چې یاره جمهوري الیکشن دی وشي، نوی حکومت دی جوړ شي. فیصله په تاسو چې تاسو د چا په حق کې خپله رایه موږ ته کمنټس کې شریکولی شئ. تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین فیصل له اجازت ورکوي په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.